يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. سامعين محترمو، پنځل صفات د منافقانو بیان شو. اوس الہ العالمین دو مثالونه د منافقانو بیانیا. اول لفظی ترجمه د هغه چا د پاره چې د قران عظیم الشان سره شوق لري، محبت لري چې زه قران په ترجمه سره یاد کم. هغه د پاره یو بهترینه موقع ده چې دا قران کریم په ترجمه سره یاد کی. هغه د پاره اول لفظی ترجمه. کمثل الذی پشان د مثال دا هغه چا ده استوقد منای اوقد چې بلکړي نارن اور فلما پسر کلا اضاءت چې روخانه کی دا اور ما حوله ګرجا پیر د بلون کی د اور لرا ذهب الله نبوذ بری تعالی بنورهم رڼا د وتركهم پریږدي دی لره فی ظلمات پدسی تیارو کی لا یبصرون چې هیڅ نویني. رب کریم فرمائی صم هم صم، دا منافقان چې دي کان دي. بکمن هم بکمن، دا منافقان چې دي ګونګیان دي. الله وی عمیون هم عمیون، دا منافقان چې دی ړند دي. فهم پس دی چې دی لا یرجعون رجوع نکي ستا الى الاسلام اسلام تا، یا مانا لا یتوبون دی توبه نوباسی د منافقتنا. اوس دویم مثال الہ العالمین بیانیا. مثال بیانی د منافقه دا چا سره مثال ورکي چې څوک په باران کې گیر دی، یعنی سخت گیر دی باران کې. الہ العالمین دا غي سره د منافق مثال ورکړی دی. او كصيب مثلهم كمثل اصحاب الصيب، مثال د دې منافقانو پشان د مثال د ملګری د باران دی. مثال د دې منافقانو یعنی پشان د مثال د ملګری د باران دی چې سخت گیر دی باران کې. داسې باران چې من السماء د اسمان نوي، فيه پدې کې ظلمات تری وي، ورعد او ګړزارې وي، وبرق او برېښناوي. رب کریم فرمایي یجعلون ګرځي دي دا منافقان، یعنی یجعلون یعنی اگدیدی اصابعهم اناملهم سرون دا گتو خپلو لرا فی آذانهم بغوگونو خپلو کی من الصوائق دا وجد سخت آواز دا تندرونو حذر الموت خوف الموت یری دا مرگنا. والله الله تبارک وتعالى چې د محیطن مهلکن هلاکون کې د بالکافرین کافرانو لرا. یکاد البرق یکاد من یقرب نزدید البرق دا برخنا یخطف
په جلته سره بوزي ابصارهم نظر د سترګو د دې منافقانو لره کلما هر کله اضاء چې روښانه شي لهم دی لره مشو تک کوي مسلکن لارا مشونو مزل کوي فی پاغل لارا کی وَإِذَا وَرْكَلَا أَظْلَمَا چِ تیارشی علیهم پدی بانی پدی منافقانو بانی قامون ادریگی ولو شاء الله اگر که اراده شوید باری تعالی عذاب ددی منافقانو لذهب نو خامخابی بوتلی لزالا خامخابی زایل کړي یعنی بوتلی به بسمعهم اوریدل ددی وابصارهم او نظر دسترګو ددی لرا خو باری تعالی دی لره مهلت ورکړي ده ان الله یقینا باری تعالی چې د علی کل شیء پر شیز باندې قدیر قادر ذات ته اوس مختصر تشریح مثله مثال د دې منافقانو کمثل الذي پشان مثال دا چا ده استوقد چې بلکې نار نور فلما پسر کلا اضاءت روخان شي ما حوله غیر چا پیر دد یعنی دا منافق لا اله الا الله ويو فاكلوا بها وشربوا وامنوا في الدنيا پدې باندې د خړل کوي غنیمتونه خوري او امن کوي په دنیا کې نکاحګانی کوي د مسلمانانو نه کله چې مرشینو نو دا نور تینا لاړ شي کنه ذهب الله بنورهما بوزید بری تعالی بنورهم رڼا د دې فی القبر په قبر کې یا یوم القیامت پورز د قیامت وترکهم من یصيرهم وګرځي دی لره فی ظلمات پتیرو کې لا یبصرون چې هیڅ نویني چې قبر تیاری دی دیکھو منافق دے پخلی کلمه ویلې دا دنیا مزي واغسته خدا رڼا بلاړ شي دینا او ترکهم پریک بدی دی لای صيرهم او بغرزي دی لره بری تلافی ظلمات پتیارو کې ابن عباس وی فی عذاب عذاب کې لا یبصرون چې هیڅ نویني رب کریم فرمای هم صمون دا منافقان چې دی ګونګیان دي بکمن هم بکمن دا منافقان چې دي صمن هم صمن دا منافقان چې دي کانه دي بکمن هم بکمن دا منافقان چې دي ګونګیان دي عميون هم عميون دا منافقان چې دي ړاند دي کانه څنګه دي لا يسمعون الحق حق ناوري ګونګیان څنګه دي چې حق نه وي لاند څنګه دي چې حق نه ګوري فهم پس دي چې دي لا يرجعون رجوع نه کوي دي اسلام ته رجوع نه کوي اوس یو بل مثال بیانې چې دا لک سخت مثال دی سوچ پکې وکینو پوي وشي او کصيبنا دلته د منافق مثال ورکړې شو د منافقانو مثال د چا سره ورکړې شو چې باران گیر کړي دي یعنی او کصيب مثلهم كمثل اصحاب صيب مثال د دې منافقانو پشان د ملګری د باران د چې گیر کړي باران کې دا د منافق مثال دی من السماء د اسمان نه او د قران کریم نازلېدنې د باران سره مثال ورکړي دغه باران وریږي سړې پکې گیر دی دا منافق وریدل د باران د قران کریم دی وریدل د باران څه شي د قران کریم دی من السماء هغه باران چې بر ناراضي یعنی واحده کوم زی ناراضي برنا فيه ظلمات چې پدې کې تیاری دا تیاری سدي هغه صح احکام دي حکمونه د الله دي مونږ ته تیاری نه دي مؤمنانو ته تیاری نه دي مسلمانانو ته تیاری نه دي منافقانو ته د احکامات تیاری دي سخت حکمونه دي کنه
نو فيه ظلمات مراد داس ورعد او ګړزاره دا څه شی دی دا هغه آیاتونه چې د الله عذاب د باری تعالی د عذاب نه يرول پکې وي هغه دی باندې یعنی د دې په غوګونو باندې د سیلګي لکه باران کې چې هغه ګړزاره وي وبرق او برېښنا چې دا غلګ رڼا ده چې دی منافقانو زبانی ایمان راوړی دی د دې په ذریعه سره دی فتح چوشنو غنیمت اخلي یجعلون اصابعهم غرزیدی اصابعهم غت خپل یعنی سرونه د غت خپل لرا من الصواعق د وجه د سخت आवाज د تندرونو حذر الموت خوف الموت دا څه شی دی دا آیتونه د جهاد دي چې خپل ورته هم صحیح غوږ نږدي دا منافق رزیل او خلکو ته هم وایي چې لا تسمعوا تاسو غوږ مت د هذا القرآن دی قرآن ته والغوا فيه شور کوي پدې کې نو ګوتې ولیک دی حذر الموت یری د مرګ نه د جهاد په ټیم کې داسې یر راځي ور باندې چې د سترګو مرد کی تاوي راته وي ته به چې د مرګ به وشي پر راغلی دا د منافق حال دی والله بری تعالی چې د محیطن ګراون کې د بالکافرین کافرانو لرا بری تعالی د کافرانو لرا ګراون کې د عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ د خپل پلار نه روایت کوي چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان اذا سمع صوت الرعد کله بچ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دا ګړزاره आवाज واوریدو والصواعق د تندرونو आवाज نبی اکرم صلی الله علیه وسلم بدا دعا کول اللهم لا تقتلنا بغضبك الها قتل لك بغضب ستا باندې ولا تهلكنا بعذابك الها مهلاك لك بعذاب ستا باندې وعافنا قبل ذلك عافيت راك مولا مخکل دینا چا معنا کړی د چا رعد دا یو فرشته ده چې رعد یو ګرز ور سره د اوسپنې ګرز دی ورځ کې چې سستی راشي نو یو غرز ور لور کینو دا ورځ په منډش لکه څنګه بری تعالی او یسبح الرعد تسبیح وې د رعد فرشتي چې په ورځ باندې مقرره ده دارنګ یکاد البرق نزدې د برېښنا یخطف چې بوزي ابصارهم نظر د سترګو د دې لره نو کله دی منافق ته आवाज وشي چې تفلانی ځکه کې دومره غنیمت نیولې شوی دی نو دا رزیل منافق دومره وار خطا شي د غنیمت په مینه کې منډه کې التا خدا منافق دی د غنیمت په مینه کې منډه کې ویاله کدا خو سم کار دی جهاد ته زمزمه غنیمتونه دی پکې کلمہ هر کله اضاء چې روخانش لهم دی لرا مسلکن دالارا یعنی د فتح او د غنیمت आवाजونه وش مشو لګ مزلو کی پلار کی یعنی پلار د اسلام کې په جهاد کې و اذا اظلم کل چې تیارش قامون ودریږي دا شټاپ شي هر کله چې سختی راشي نو بیا ودریږي چې اور سخت آیاتونه راغبا د مانزه آیاتونه دي روزي آیاتونه دي د زکات آیاتونه دي نو دې شټاپ شي نو رب کریم فرمای ولو شاء الله کچره اراده کړي بری تعالی تعذيبهم عذاب ددي نو ټول مؤمنان به خبر کړي د دې په منافقت باندې دا چې خبر کړي نه دي دا انما نملي لهم الله ونمهل لهم دې د پاره چې مهلت ورکو دي لره لیزدادوا اثما چې زیات چې ګناهونه ددي خو با ان بطش ربك لشديد یقینا گرفت رب چې دې ګوره ډېر سخت خطرناک ګیری بیا ولو شاء الله کا اراده شوی د بری تعالی لذهب نو خامخابو تلیبو
نو خامخا به د اسلام عزت به ترې تللی وی د دې منافقانو نه په دې باندې به دې قتلول کېدله د کافرانو په شانتي لذهبا نو خامخا بوتلی به بسمعهم اورېدل د دې وابصارهم او نظر د سترګو د دې لره ان الله یقینا بری تعالی علی کل شیء پر شی باندې قدیر قادر ذات ته الله تبارک وتعالى دې موږ ته په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي